السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، انتهایی قدرمنو محترمو مسلمانانو ورونو، یو ډیره لازمی او ډیره ضروری خبره زمون په معاشره کې د مسلمانانو ډیره بې عزتي کیږي. که زه دا ووایم چې په دې معاشره کې خلک سپوله عزت ورکوي خو مسلمانانو ته نه ورکوي، زه به په دې خبره کې غلط نه یم. نن سبا د میډیا دور دی، مونږ د مسلمانانو په مختلفو طریقو سره بې عزتي کو لګیا یو، کله په یو طریقه کله په بله طریقه مسلمانانو ته مختلفې نامې اخیستل، تر دې پورې چې د مسلمانانو شکلونه د سپو او د خرو سره لګول. اسلام مونږ له دې بالکل اجازه نه راکوي. مشهور حدیث ته صحیح چې د مسلمان قدر او منزلت دا د کعبې نه هم زیات دی. یو محترم د مسلمان احترام دا دومره زیات دی د الله په نزد. راځئ چې په دې باره کې یو څو خبرې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو نه وکړو او آینده د خپل ځان اصلاح وکړو. ولې موږ د یوې پارټۍ د وجې نه، د یوې ډلې د وجې نه خپل ایمان تباه کوو، خپل آخرت تباه کوو، په یو بل پسې خبرې کوو، د یو بل غلط تصویران جوړو، یو بل ته کنځلې ویلې کوو. اسلام موږ له دې اجازه نه راکوي. سنن ابو داود کې حدیث دی، ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د حدیث راوي دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو کس نه زنا وشوه، غټه ګناه ده. مختصر دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم وکړي دی رجم کوي، دی په کاڼو باندې وولئ. چې کله په کاڼو باندې وویشتو، دوه کسان خپلو کې لګیا دي، صحابه دي، زموږ او ستاسو په شان نه صحابه دي. یو بل ته وایي الله په دې سړي پرده اچولې وه او ځان یې راښکاره کو، فرجم رجم الکلب، دا حسن حدیث دی. وایي ځان یې راښکاره کو، په کاڼو باندې داسې وویشتلی شو لکه سپی چې ویشتلی کېږي. نبي صلی الله علیه وسلم دا خبره واورېده، مخکې روانو، په لاره کې یو خر پروت و، مردار خر. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دواړو ته وویل دا خر وخورئ. هغې وایي د الله نبي خر، مردار خر. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل فما نلتما من عرض اخیکما الان اشد من اکل هذا. تاسو چې د مسلمان کومه بېعزتي وکړه هغه د دې مردار خر د خوراک نه هم ډېره بدتره وه. د دې حدیث نه تاسو اندازه وکړئ چې د مسلمان باره کې دومره خبر هم جایز نه ده. سورن ابو داود کې حدیث دی، عایشه رضی الله عنها وایي، عایشه خو موږ ټول پیژنو، عایشه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي ده. عایشه رضی الله عنها د ابوبکر صدیق لور ده. د عایشې رضی الله عنها باره کې د قرآن 10 آیتونه را نازل شوي دي سورة النور کې. عایشه بخلی شوې زنانه ده، عایشه زمونږ مور ده. یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي حسبک من صفیه کذا و کذا، وایي د الله نبي ستا دا بیبي صفیه چې ده دا لږه چیته ده، بس دومره خبره چې دا لږه چیته ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي عایشې تا دومره خطرناکه خبره وکړه، که ستا دا خبره موږ سمندر کې واچو ټول سمندر به تریخ شي. د یو مسلمان باره کې دام نه دی جایز چې عایشې غونته بهترینې زنانه ته د الله پیغمبر داسې وایي نو زما او ستا به څه کېږي. مونږ کله د مسلمان په یو طریقه بې عزتي، کله په بله طریقه بې عزتي، کله په میډیا باندې بې عزتي، کله چاته چیت ویل، چاته دنګ ویل، په چا کې عیبونه راویستل. اسلام د دې نه منع کړې ده، باید چې مونږ منع شو. ولې خپل آخرت تباه کوو د چا د وجې نه؟ مونږ د خپل پلار دپاره دا برداشت کولی شو چې د هغه تصویر دې خر سره یا سپي سره ولګي، چې مونږ د مسلمانانو تصویران کله د یو څه سره لګو کله د بل څه سره، دا زمونږ لپاره انتهایی د سوچ او فکر خبره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، سنن ابو داود کې حدیث دی، انس بن مالک وایي د الله نبي وایي کله چې زه اسمانونو ته لاړم نو ما څه کسان ولیده چې د هغې د تانبې نوکونه او په دې نوکونو باندې خپل مخونه او خپلې سینې شلولې. وایي ما جبریل علیه السلام ته ووایي چې دا څوک دي؟ جبریل ما ته ووایي چې الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضهم، دا هغه خلک دی چې د مسلمانانو غوښې به یې خوړې، غیبتونه به یې کول او د مسلمانانو بېعزتي به یې کوله. نوره بېعزتي څه ته وایي؟ مونږ مسلمان له قدر او مرتبه نه ورکوو. همدا وجه ده چې زموږ قدر او مرتبه نه کېږي، د سپینګیري عزت ختم دی، د علماو عزت په دې معاشره کې کمزوری دی. په علماو پسې خلک مذاق کوي، ټوکې کوي، په مختلفو پارټیانو والا په یو بل پسې هغه کارونه کوي چې هغه په اسلام کې مناسب نه دي. راځئ چې د یو بل عزت وکړو، یو بل له احترام ورکړو،
د یو بل قدر وپیژنو، د مسلمان احترام وپیژنو چې د هغه وینه حرام ده، د هغه بېعزتي حرامه ده، د هغه مال حرام دی. صحیح بخاري کې حدیث دی. الله رب العالمین نه دعا کوم چې الله موږ له په دې ټولو خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. الله دې د مسلمانانو عزت زموږ په زړه کې راواچوي. الله دې د مسلمانانو سره مینه او محبت زموږ په زړه کې راواچوي. الله دې موږ په قرآن او سنت را جمع کړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم.